بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پاکستانیانو الله تعالی آباد او خوشاله لرا. زما پختونو الله م چرته ذلیل او خوار مکا. مولا پاک پروردگار دی تاسو له ډیر عزت درکي. کم چې د یار غیر کې بار ملکونو کې ناستی مولا پاک پروردگار دی ولا ډیر خیر ورزي ورکی. الله پاک پروردگارم خوشاله او آباد لرا. الله پاکم خیر سره خپل وطن ته پاکستان ته راولا او د دې ظالمانو حکمرانانو نه دی الله تعالی د سیاستدانانو نه دی الله تعالی مونږ خلاص کی او زمونږ د مولا پروردگار یو داسې بادشاه مقرر کی چې کم کې د پښتنو د پنجابیانو د سندیانو د بلوچیانو د ټولو د حقوقو خیال کی. زه د افسوس سره د دې ہوزنور ماشومی بچی د 8 کالو د 9 کالو ماشومه چې چا سره ته وشو د هغې متعلق دا خبر په هماغه ورځ باندې راغی چې د هغې متعلق هغه کسان ونیولی شو. حیرانتیا چې هغه کسان کم چې ونیولی شو هغه کسان د کم ځای دي هسې نه چې د گنجیخ جیل تی نه جوړ کړی د افغانستان د گنجیخ جیل تی نه جوړ کړی 21 کې نه یې اچولی. هغه 20 کسان به چې 21 کسان به چې پوره نه شو چېرته به ترې سړی وتښتېدو نو بل به یې پکې ورغزار کو او آخره کې مونږ هم په دې خوشحالی کې یو چې نن به پانسي کېږي او سبا به یې راوباسي او په چوکیادګار کې به یې ځوړندی او په پبو کې به یې ځوړندی او د نوښار په بینکونو مخامخ به یې ځوړندی. اسې نه چې دغه شاید خطا شي او آخره کې دا تور کوټونه چې دي د دې غلو محافظان شي او د دوی دپاره لارې وګوري ګودرې وګوري. همدا SHO د کم دپاره چې دا زمونږ سرونه دي په عربو کې ناست دي مستیانو دپاره تل دي او د مستی مزې کوي لګیا دي او هغو یو ډېره ښایسته یو ویډیو مې وکته د بیوقوفۍ حد پې ختم و چې د پولیسو والا کم تانیدار کم DSP دی هغه عمرې ته راغواړو. هلکه بیوقوفانو پښتنو دا پیسې خو خلک په ډېرو محنت او مزدورۍ او په ډېرې مینې سره ګټي او حلالې پیسې چېرته په حرام مالیږي. ته ماته دا ووایه چې دا کم پولیس والا کم SHO کم DSP د چا چې ته خوټې ته لې لګې او ته وې چې د دې دپاره زه دا عمرې له رالیږم او دی له زه حج کوم او زه دی له دا کوم ګنده شی چېرته پاک ځي ته تلی دی او خپلو د لږ خوشحالۍ دپاره یا سبا به ته نوښار ته ځې هغه SHO به دې قدر کوي هغه DSP به دې قدر کوي. خدای هم بیخو بنیاد وباسه. یو شاعر دی خلاص شوی دی خدای خبر چې په کوم طرف ور روان دی چې زه دې له انعام ورکوم او دې له عمره او یو بل غټ سری دی پردی روپۍ والی دي هغه نوم یې نه علم هغه سړي ته به ایجنټ غوندې و اوس هغه پیسې په دغه طرف خرچ کوي. خدای دې غرق من کا چې دا پیسې درسي دی اول خپلو بچو له ولېږه او که بچو له دې نشي لېږلی د بې غیرته بچیانو دا شی چې کوم دی چېرته جومات کې ورکه بل څه شي لی ورکه دې ته SHO لږ جرمونه به کړي لږ کسان به یې وجلي. په پاکستان کې کم پولیس والا دی چې پچا باندې عمره کېږي او کم پولیس والا دی چې پچا زکات کېږي او کم پولیس والا دی چې چاله جامه جوړه ورکمه. ولې دا زه د دیو دپاره ګټمه وهیم دې دیومه ټکۍ دې دیومه بې عزته کوي دې دیومه شرمۍ هم دې دیومه ښکته مې کېنئ په ځمکه مې کېنئ او زه دې د عمرې را رالیږمه دې باندې زه عمره کوم په سپي عمره ولې نه کوم چې په دیو یې کوم. یاد ساتئ پښتنو دا کسان دا ګڼ کپان که چېرته دنه 1 روپۍ وغواړي که نه چې 1 روپۍ د سپي دپاره ورنه کوي. ګورئ که غواړئ څوک غواړي دا عمرې دا ټکټ دا په چوکیادګار کې ډېر مزدوران ودرېدل دي هغه مزدورانو له ورکوي. هغه مزدوران هم سل ځکې په کلي کې به هم څوک غریب وي هغه لی ورکوي. دا اوس په دې طرف باندې تاسو د عمرې په ټکټ باندې تاسو نه خلک نه پیسې او چا لی ورکوي خنزیرانو لی ورکوي. یریږي دا ښځې کوسي دا وایي که پاکستان ته لاړو او بس مرګ دی او دا اسرائیل دی دا پولیس او دا خلک دي دا به مونږ تباه او برباد کړي بس وژنیم. خدای م غر که یو ورځ مقرره ده والله بالله که د هغې ورځې نه مخکې تا څوک مړ کړي هېڅوک هم درته څوک نشي ویلی. خپله پښتو وساتئ خپل ځان وساتئ. بل دا دی چې زه دا شی واضحه طور سره ویم چې دا کیسه زه نه هېروم نه پاتې کوم. ما سره پښتانه ودرېږي که نه
پښتانه خو را سره ودرېږي، دا پښتانه به نه ودرېږي. دا کم کسان چې وله ټیکټ ورکوي لګیا دی د ډي ایس پي له او د ایس ایچ او له زه دې له انعام ورکوم. ته دې له صحیح ته اوسه پورې دا پته لګي چې څوک یې نیولی دی. سبا چې دا پته ولګي چې یاره دا د ګواهان هم شاته شو او دا شی دروغ و او هرمز لاړه تباه و برباده شوه او دا بری شو را روان شو، هغه وخت به وله زه ټیکټ ورکم چې کله دی په چوک باندې ودرې یو امبورانو ته ولګوم او راکاږم یې دې ځمکې ته یو کس نه دا غوښه راکاږم. د دې کسانو سره سزا پانسي نه ده پکار. دا تانیدار او دا ډي ایس پي دا سزاګانو لیکلو والا دي، دا سزاګانو لیکلو والا نه دي، دا ګڼکپان دي. دیو هغه شی لیکي چې 50,000 والا او لږ نرم ولیکه. دا 1,00,000 روپۍ مې راوړي او دا شی پکې لږ تاو راتاو که د هغې یو کاغذ عمرې والا لیږلو والا و د هغې یو ټکی چې دی دا مجرمان د پندې نه وباسلی شي او ته وله د عمرې ټیکټ ګورې او ته وله د عمرې د غریبانانو پیسو باندې عمرې ټیکټ، د خپلو پیسو باندې ته عمرې ټیکټ نه، خپلو پیسو باندې د شرابو ټینکۍ والا دي، شرابو شوقیان دي، دوی د جنکو شوقیان دي، دوی د هلکانو شوقیان دي، دوی د تباهۍ شوقیان دي، عیاشۍ شوقیان دي، دوی د ځمکو شوقیان دي، پردۍ ځمکې خوري پولیس والا. ته وله د عمرې ټیکټ کې ته کعبې شریفې ته راکاږې، ته مدینې شریفې ته راکاږې، پاک ځي ته مردار کسان بوځي. لږ غیرت وکوئ پښتنو. او پښتانه خو تاسو یې نه پښتانه پښتون ګورئ پښتون چې دی که نه واورئ دې ژبه یې زده کړي، د دې پلار چې کوم دی تاجکي ازبکي بل صحیح نسلونه تېرېږي پښتو یې زده کړي نو دې ته پښتون وایي. پښتون چې دی د ازلي را روان دی. زه پښتون یم، ما سره خپل د 3,000 کالو خپل ذاتي تاریخ شته. زه پښتون یم، پښتو ویم پښتو نه ویم، پښتو زما ژبه ده، پښتون زما ذات دی. دا کم چې ته ګورې لګی اسفندیار ولی دا پښتون دی، منظور پښتین دا پښتون دی. په افغانستان کې چې کوم ځان ته پښتانه وایي دا پښتانه دي، دا پښتانه دي، دا پښتانه نه دي. پښتون نری، پښتون ځواني، پښتون په یو خبره ودرېدلی، پښتون د الله د ذات نه بغیر په بل ذات نه یېرېږي. او پښتون چې دی دا ټر وایي لکه دا چې وایي لومړی ټیکټ لګم چې زه به لاړ شم او زه به د ایس ایچ او خوټې ته لمه او زه به د ډي ایس پي خوټې ته لمه. خدای دې بیخو بنیاد د ډي ایس پي او د ایس ایچ او وباسي. یا زما کم د مور میړه دی، کم د سړیتوب کار کوي لګیا دی. دا دنیا لګیا شوه او چغې سورې شروع شوې، ما ووالې بل ووالې دې حد ته راله چې زه هغه بې غیرته ونیول. اوس دا هم پته نه لګي چې هغه دلګانې نیولې هم دي او که نه سو بل څوک یې نه نیولي، هغه تعداد یې نه پوره کړی، 500 والا پندې والا دی نه برابر یې کړی، 21 کې نه راوستي. او واورئ تاسو ته یو خبره کوم پښتنو، که د دې مقدمې شاته کم وکیل هم ودرېدو د نوښارو که د هر ځایو، ستاسو د خدای په ذات قسم چې هغه وکیل دومره ووهئ چې پردی سپی چا دومره نه یې والی چې بیا تاریخ کې څوک وکیل د مجرم د غل د داسې خنزیر بچي ده چې کوم جرم یې کړی د هغې وکالت څوک نه کوي. دا ښځې کوسې دا تور کوټونه یې چې اچول دي، دا دلګان به یو طرف ته هم ځي او بل طرف ته هم ځي. ګوره د دې د مور مړونه ګوره څومره پیدا کېږي، د دې قاتلانو، د دې جابرانو، د دې ظلم کولو والا هم به ودرېدلی. السلام علیکم ورحمت الله میلاد. دا سړی دا جینۍ چې کومه دا دې سړي نه ده وړې او دا جینۍ هلته کې دا او دا غریب خبر هم نه دا کراچۍ ته تللی او دا څوک به یې هغه به د انګلینډ نه هغه وکیل نه راځي، هغه به همدغه پښتوني همدا بې غیرته به یو وکیل به همدغسې نه چې یاره دا ښې سړو جنګ کېږم نه، دا حرامې پیسې دي، دا زما بچی دی وجله. ته به د خپلې بچی خلاف څوک وکیل وکالت وکړي؟ بې غیرتو نه که نه. دا قائد اعظم چې ژوندی کومه خوښ پورې او ستا په جب کې پروتي، هر وکیل به خرڅېږي، هر چا دا زما یې کار روزګار دی، زه څه وکړمه؟ خدای دې بیخو بنیاد په داسې کار روزګار کې واچوه چې په کوم کې انساني ځان ضایع کېږي، د غل لپاره ودرېږي، د سیاستدان لپاره ودرېږي. څه وکړو؟ کوم خوا لاړ شو؟ کومه خبره زه تاسو ته وکړمه؟ دغه خو د دې جینۍ خبره شوه. بل دا دلګان د 340 خدایان چې کوم په پارلیمنت کې ناست دي، هغه بې غیرته پاسېږي او ځي او کله چودري زورلای دی که منظورلای دی هغه پسې ځي لګیا دی، کاف لیګ والا پسې د هغې خوټې اوچتوي چې ماما راشه طالع چېرته کېدمه، رضا شه خدای او رسول ته وګوره، حکومت مې غورځېږي. کله یم کیو هم پسې روان دی.
دا نه دی خبر چې اور لګېدلی دی خلک په 80 روپۍ کیلو اوړه خوري. 3 لکه ټنه اوړه، 3 لکه ټنه اوړه ډېر غټ شی دی. 3 لکه ټنه اوړه دی د بار ملک نه ماله رالېږي. او زه زرعي ملک یم، زه څه په دشته کې خو نه پاتې کېږم. د پاکستان دشته دی، دا زرعي ملک دی، زرعي ملک دی. دا خپل اوړه پیدا کوي، خپل غنم پیدا کوي، خپل جوار پیدا کوي. او په دې کې زه 3 لکه ټنه د بار ملک نه راغواړم خپل ملک دپاره. د 2 کروڑو عوامو، پختونو، پنجابیانو، بلوچیانو، سندhiانو وفاق حکومت، د وفاق وزرا او د صوبایي وزرا د خزیقوسو دا پیسې دا وړو اوچت کړ د پاکستان نو افغانستان ته ولېږل. او هغه افغانیان ماړه کړه او مونږ نه هر کړلو. د چا قیمت 40 روپۍ و هغه په مونږ باندې په 80 روپۍ کو. پیسې به دا د لګان ګټي، پیسې دیو وګټلې، وفاق والا هم ګټي او صوبایي والا هم. شوکت یوسفزۍ ته وایه 100 روپۍ دی وایي. عمران خان خو پیسې نه وایي، هغه وایي زه ملا یم، ماله خو تنخوا نه پوره کېږي، زه خو وږی یم. خو د سپي بچو تاسو خو وخورئ که نه، د حکومت خو څه پته نه لګي. ګوره نن او سبا زی لګیا دی. راکاږئ چاړې، راکاږئ د دې عوام په سترګو، مړه کوي دا عوام. خو دا خلک خفه نه کې، کاف لیګ خفه نه شي، ایم کیو ایم خفه نه شي، فضل الرحمن خفه نه شي. د یو فضل الرحمن څه شو؟ څنګه شوړی ولا په خوله کې ورکړه ده، دانه بمبوګاډې ولا په خوله کې ورکړو، ډالر یې ورته ورننه ایستو. فضل الرحمن تحریک ختم شو، پلان بی او پلان سی او پلان ډي ختم شو. دانه پنګې واغېسته، پټکې چې کوم دی واچوي تسې خو نه وهي. دا مولیان هم ښه زبردست حلوا خوري، ورسره دانه شوړه شاړته دي ورته نه ایښي، دی نه غلي کېږي. کاف لیګ د ځان له ورته په صوبایي اسمبلۍ کې ناست دی، هغلته ځان له فارورډ بلاک جوړ شو. دلته وایي نه، په خبر کې ورته ځان له جوړ شو. هر سړی وایي حکومت ختمېږي، زه ووایم. وړو کې څه وزیران وولې، څه ایم پي ایز ولې، کوم ایم پي ایز چې نه دي ولې. شارام ترقۍ څه دی هغه وایي وروره اوړه خو زما و، دا تا څه وکړله؟ بلدیاتو نه مې وباسي، اوړو نه هم دوی وایستمه. ستاسو او زما وینه دیو خرڅوي او په افغانستان یې لګوي. نوټونه، اوړه، چینی، غوړي، هر څه افغانستان ته ځي. دا د دوی د مور مړونه دي. او موږ پاکستانیان یو، پښتانه یو، او موږ د لوږې نه مړو. او زمونږ په او بیا هم زه وایم زنده باد آئی پی ٹی آئی آیا شعر آیا، 400 صوبوں کی زنجیر، بے نظیر، خدا کی زمین پر خدا کا نظام. فضل الرحمن زندہ باد، حفظ اللہ. لا پکې حفظ الله مو وي، ولی الله مو وي. 440 ولی الله ګان هغلته ناست دي. فضل الرحمن یې بار کړی دی، وایي پتا کې فرق و، دی بار کړلو. ډېر مولیان یې پکې نور هم بال کړله. دوی وایي جنازه م څوک وایي؟ یاره زه خو چې مړ شم زما خو د مولاړو جنازه وایي نه. قسم په خدای جنازه د زما مولا د زما جنازه چې مړ شم که نه، مولا د زما جنازه نه وایي. دا بله رب نه دی. ګوره نن سبا ورته زه ډېر جوخت یم. دا وګوره ټوله دنیا ښکته ده او زه ورته ډېر نږدې یم. او زه د پاکستان خلکو ته هم، د پښتنو ته یم چې زه مړ شم زما جنازه د ګوره مولا نه وایي. دا مولا په ما باندې خپله جنازه خرڅوي، وایي جنازه به دې څوک کوي؟ هلکه نو مولا مې جنازه کوي، څه کوي خرڅوي را باندې. مولا صاحب ته ورځ زه د هغه شاته ودرېدی یم، الله اکبر، او داسې تابعدار ورته ودرېدلی. مولا خو ښه دی کوي. فضل الرحمن خو د خپل رور جنازه نه کوي، هغوی رور نوټ راوړه، نوټونه راوړه، نوټونه. جماعت اسلامي سراج الحق وایي زه په سایکل ګرځم. ورشه تپوس یې وکړه. اوس قسم په خدای که ټیزې په ډبلۍ ماتې کېږي. او هغه د لندن ته لاړ شه، نوټونه پراته دي، زمونږ نوټونه. دا بلډینګونه راته ښکاري. دا وګورئ ښه، دا بلډینګونه. دلته هم خلک انسانان اوسېږي. او دا څه داسې ملک نه دی چې دا یورپ دی او ډېر مالداره ملک دی او ډېر ښه خلک دي. او دا نه، د دوی باچا ښه دی. د دوی دا بلډینګونه نه دي که دا د انسانانو دي، حکومتي نه دي. ګورئ دا سرکاري نه دي. دا خلکو دلته پیسې ګټل دي او همدلته یې بلډینګ جوړ کړی، همدلته مزدوري. د تایلنډ یو کس بار ملک کې مزدوري نه کوي، دلته مزدوري کوي. دا بلډینګونه ټول د خلکو دي. هغه پیسې راغېسته د دلته یې لګوله. زما ښځې کوسی وزیر چې دلته راشي ښکرې ولګي، فرعون ته جوړ شي. او بیا چې کوم دی نو پیسه اوچتوي په لندن او په بل ځای کې. لکه ته بیا چې د غلا ځي ته راغلی او غلا یې وکړله او تختې لګیا دی، پټکۍ یې والي. بهرحال زما دومره میسج دی چې د دې ہوزنور متعلق دا به زه نه پرېږدم. زه پاکستان ته قریب در روان یم د خیره سره. او د دې داسې نه ده چې دا د زینب غوندې کیس و ختم شو او کسان ونیولی شو. او وګوره سوشل میډیا نه ده، دا خلک هم غلي شو. هغه حج او عمرې والا نه دی، ورپسې لادېږي. وایي عمرې ټکټ در لیږم، ډي ایس پي صاحب او ایس ایچ او صاحب او ډي آی جي صاحب. زه یم توپې دی ولې نه تړې؟
دا چېرته و هغه وخت دا چې مونږ چغې شروع کړي دي راووته که نه دا غریبه خو غرقه وه او داسې څومره جینکۍ روزانه ظلم ورسره کېږي د غریبانانو سره څومره زیاتی کېږي او د پښتنو سره څومره زیاتی کېږي یو قسم نه راپاسېږي او چې کله راپاسېږي وایي زه درله عمرې ټکټ درلیږم لعنت شه په تاسو باندې پولیس والا ته عمرې ټکټ پولیس والا ته لاول نیول غواړي قسم په خدای د دوی دومره خراب وال دي دومره د زناورو نه سخت وال کوي والله بالله که دا پښتون ته یا مسلمان ته مسلمان ګوري یعنی دا پښتنو ته پولیس والا چې کوم دي داسې ګوري لکه چې انسان نه خر ناست دي پاڅه کینه ستا د مور او ستا د خور کینه د حیا عزت سړی به یو بې عزته به کي ته هغه له عمرې له لیږې او پاک ځي ته لیږې زه وایم چې هغه پاکستان کې داسې بلډینګ نشته دا کم بلډینګ باندې چې زه ناست یم دا اخري چت دی قسم په خدای چې زما په وخت کې وی زما په وس کې وی که نه نو یو آی جي پي مې په هغه ګوټ تړلو هغه درته ښکاري یو آی جي پي مې په دې ګوټ تړلو یو آی جي پي مې په هغې ګوټ تړلو یو آی جي پي مې په هغې ګټلو او دا پنځم آی جي پي مې هغه ټینکۍ سر ته خېجولو او سیده مې دیکه ورکوله بغیر د پیراشوټه دی او دا څومره ما له څه فایده راکړله ور غل پولیس ډاکو پولیس تشدد کولو والا پولیس انصاف نه فراهم کولو والا پولیس د مالداره سړي منت کولو مالداره سړي لا دا کرسۍ ده دا چې چا سره نغد نارایڼي چا سره پیسې هغه دپاره دا ځای دی صاحب کینه صاحب څه خدمت وکړم صاحب یاره هغه وراره مې راغلی دی والله خبر نه یم چې څه کې م راوستی دی وایي راوله صاحب راوله اول بیا هغه هغلته په ځمکه کېنولی چې صاحب راشي کرسۍ ورته کېده څه پیپسي میپسي راوړم څه چای بس کوي ساخوا دېخوا هلکه پرېږده چې ځي کور ته او چې غریب راغی د خدای په ذات مې ګسي چېرته ناست دی دلته کوشه کوشه د مور پستې وغیم څه هوټل له راغلی څه کېنه چوپ دا خو د دې خلکو حل دی غریب سړی په هر ځای کې تباه دی راوچت شئ مړه عمره له او بله مجازي به ولې خپل نس کما چې دی مانه عمرې له راځي دی به عمرې له راځي هغه وخت چې دی ماته داسې په ګوډګار کې دا سړی وتړي چې څلور دي او که پنځه دي څومره کسان دي تاسو ته یې ښودلي چې داسې غلي شوئ د پیشوګانو غوندې څو کسان یې نیول دي د کوم ځای دي څو بچي دي د دې سړي دې څه کار کولو راوړه په سوشل میډیا دې نه پس به یو ښځې کوسۍ م ورشي میک به یې نیولی حضنور مور او پلار دوی سره ملاقات کوو دې دلله ورشه دې ته ستا په ښځه کې نرمسم تا د خپله لور نه وه معلومه تا ته خپله خور نه وه معلومه تا د دې ماشومې سره سبا به هر څوک دا شی کوي او دا چې یو ځل داسې دې ستنې پورې وتړم که نه او امبور را سره یو داسې یو غوښه ترې کړچه کړټ کوم د الله په ذات مې د قسمي سبا به یو قسم داسې نه کوي دا بې غیرته حکومت دا د اوس حکومت دا سیاستدانانو والا حکومت د دوی ښځه وغیم دوی خو په امریکې نه یېرېږي دوی د هیومن رایټس نه یېرېږي دوی د فرانس نه یېرېږي دوی د جرمني نه یېرېږي وایي که دا شی هم وکړو نو بیا را باندې هیومن رایټس وال ستا ملک دا دی دیواله کېږي لګیا دی کرپشن کې دا دی لس په کال کې دومره غلطیانې په اووه کاله کې نه وي شوې څومره چې په کرپشن کې اوس هغه ښځې کوسو مونږ شمار کړو کرپشن شته که نه وړو کرپشن خو ما ته معلوم دی نو کرپشن کې داسې راځمه داسې دې را باندې رزق بند کړي که نه زما دا رب نه دی ای مسلمانانو په دې ولې یقین نه کوئ په دې خپل خدای دې حکومت ته وایم دې بېغیرته سیاستدانانو ته وایم دې 340 دلګانو ته وایم ته ولې دا برات نیله اسمان چې دی دا ولې نه منې ته ومنه دا ښځې کوس د امریکې وغیم ورسره د فرانس وغیم ورسره د اسرائیل وغیم ورسره د انډیا وغیم زما رازقان خو دا نه دي داسې چې سخته تېروم داسې به تېره کړم که نه عزت خو به مې نه خرابېږي بچۍ سره خو به مې څوک لوبه نه کوي دوی وایي په امبور یې مه کټ کوه بیا دا خلک بده ګڼي او سعودي ته لګیا دي چې دا سر په توره باندې وی دا مه وایه دی د پردی لور ماشومه یې سوچ وکړئ ای مسلمانانو ماشومه ګل سره زیاتې کوي او زه دې د هغې غوښه په امبور نه راکاږم ولې چې هیومن رایټس خفه کېږي ولې چې امریکا خفه کېږي لعنت امریکا شي او لعنت دې په هیومن رایټ شي لعنت چې زما په قوانینو کې انصاف کې ماله مخې ته راځي بهرحال وخت هم ستاسو ډېر واغېشتو له باندې مې بړه سو خو پاکستان ته به درځم د حضنور بدل به زه اخلم زه به راځم قومي اسمبلۍ ته به مخامخ ودرېږم یو شي حساب تپوس وکوم الله تعالی دې تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي مولا پاک پروردګارم ګل گلزار لرا
زما پختون دی مولا پروردگار سربالا لري. پښتون نه ګوره، دا پښتون مشتون نه منم، نه د افغانستان هغه پښتون منم او نه د نور پښتونان منم. زه پښتون یادوم، زما پښتون دی مولا پروردگار آباد او خوشاله لري. د دې اواز سره چې الله پاک دې تاسو خوشاله او آباد او کامیاب لري. کوم بچی چې زما په یونان کې، په ترکی کې او په مختلف ځایونو کې پراته دي، د جرمني او د نورو ځایونو په انتظار دي، الله پاک پروردگار دې، مولا پاک پروردگار دې غیبي د هغو د ښو وسیله وکړي. رب العالمین ذات دې هغه مقام ته هغو ورسوي چې کوم ځای کې هغو غواړي او په کوم ځای کې هغو خوشحالېږي. هغو مور پلار پرېښي دي، بچي پرېښي دي، خویندې پرېښي دي. مسلمانانو د هغه دپاره هم دعا وکړئ. زما بچي چې کوم په سعودي عرب کې دي، کویت کې دي، دبئی کې دي، امارات کې دي، میډل ایسټ کې کم، عمان کې دي، کم ځای کې چې دي، مولا پروردگار دې وله ډېره تیره ورکړي او الله پاک دې ښه کاروزګارونه روان کړي او مولا پروردگار دې د دې محتاجت نه تاسو خلاص کړي او خیر خیریت ته د خدای پاک پروردگار پاکستان ته راواله، د خپل کاروزګار هم ثواب وکړه. او پاکستان کې چې کم بیماران دي الله تعالی دې د هغو د روزګار ثواب وکړي. کمې ماشومان بچي چې زما د واده په انتظار دي او د جهیز لعنت د وجې نه ایساري دي یا نور څه مسایل دي، الله پاک دې هغو مسایل حل کړي. الله پاک دې د هغو مور پلار لا توفیق ورکړي. الله پاک پروردگار دې زموږ ځوانانو له توفیق ورکړي چې دغسې ماشومانو بچو سره واده وکړي او ژوند آباد کړي. او الله پاک دې تاسو ټول خوشحاله او آباد لري. دغه وخت پورې ډېره وه. فی امان الله. بیا به ملاقات کوو د دې آواز سره. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ باد، زما نر پختون، زما پاکستان زندہ باد. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.